اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورۃ ہود شروع ابتدا کی منگویلو سورت کے سلور غټې مسلې دي. یو رد شرک فی العبادت ته چې عبادت د الله حق دی، بل څوک پکې د الله سره څوک شریک نشتی. دویم عالم په هر څه باندې الله دی، بل څوک نه دی. او دریم دا مسله رسول غواړي ترغیب فی تبلیغ دی. او سرورم تسلی ده او په دې باندې واقعات وي. ابتدا کی بعضی مسئلے ذکر کړي. عبادت د الله حق دی، د بل چا نه دی. عالم په هر څه باندې الله دی، بل څوک نشتی. ورپسې واقعات باندې هم په دغه خبرو باندې پیش کوي. لکه د نوح علیہ السلام واقع راځي. عبادت د الله حق دی، عالم الله دی، متصرف کارساز الله دی. پرونی آیاتونو کې تذکره د دیو چې کمنګه د انسان ته د خپل طرف نه رحمت ورکو او بیا ته واخلو، نو د بیا نا امیدي کوونکی. او کمنګ وته نعمتونه ورکو ورستو د زرنه چې ته رسیدلی، نو دی وی دا زما د وجې نه لاړو. بیا د تکبر کوونکی، لویی کوونکی، خوشحالي کوونکی. زما د وجې نه لاړو وی ما او خيارواله کړو، خطت بیرونه می کړیو. کله وی ما بګې د پلان کې لمن نیولوا، نو زکا د دې مصیبتونو نخلاص شوم. دکا مونږ ویلو رد دی د شرک. متصرف کارساز الله دی، بل څوک نشتی. نو بل څوک دا اړول راړول نشي کولای، دا خو د الله کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ورکړي. په دې آیاتونو باندې که بعضې خلک دا وایي چې دا مسئله د ځانه جوړه کړله، دا قرآن کریم د ځانه جوړ کړل. نه الله وایي ته راشه او ته جوړ کړه. ستا سره چې څوک تعاون کولی شي هغه دې هم راجم شي او د دې قرآن کریم په مقابله کې دی یو سورت لس سورتونه جوړ کړي. ونی شي کولی. نو الله رب العزت تسلی ورکړي په دې باندې فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ،
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کدی د دې خبرې قبولتیا یې ونه کړه نو په دې باندې ځان پوهه کا تاسو ټول په دې باندې پوه شئ چې دا قرآن کریم د الله په علم باندې نازل شوی دی دا الله نازل کړل د دې بل څوک جوړونکی نشتی او په دې کې غټه مسله د توحید دا رد د شرک دی چې لا اله الا الله په دنیا کې دوه قسمه خلق دي ورپسې تذکره راځي بعضې خلق د دنیا هوس راغستی دي د دې ډول ډال ته ګوري او دې ته ګوري چې دا خو نقد میلاویږي آخرت خو نسیا دی هغه به چرته کېږي مال نن پکار دی وي نو څوک چې د دنیا اراده کوي د دې د ډول ډال اراده کوي نو الله وایي دې له به د دې پورا د دې د اعمالو په بدله باندې ورکم د دې اعمال بدیله پورا ورکم او دیله په دې کې دنیا کې اس کمې ونه کېږي نو چې کله د دنیا نه لاړ شي نو هلته کې بیا د دې دپاره هېڅ نه وي سبی ور بی دی چې کم نیک اعمال کړلی ښه کارونه یې کړلی هغه ټول به باطلي بیا تذکره د دې کوي چې د دې قرآن کریم د پاره گواه ولې دا پوره نه دی چې دا قرآن کریم راغلی قرآن کریم آیاتونه دي د قرآن کریم اعجاز دی دا د دې خلکو د پاره دلیل پوره نه دی او بلکې وګورئ د دې نه مخکې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام هغه هم د دې پیشنګویي کړله دا والا پوره نه ده نو که د خلکو ایمان راوړ خو صحیح ده که ایمان رانوړ نو د دې دپاره ځای جهنم دی که دغه یهودیان دي که دغه نصرانیان دي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د نبوت اعلان یې وکړو دته پته ولګېده ابتدایي دور خبره وه هغه ته خبره ورسېده چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی او دا مسله شروع کړله او دغه سړي دغه یهودي دغه نصرانی خبره بیا هم ونه منله نو دی په دغه خبره باندې کافر دی او دی چې دنیا نزین په کفر باندې بزي چې سو بوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منله قیامت ورځ به التګه په خلکو باندې با مختلف قسم گواهان گواہی کوي دې خلکو په الله باندې دروغ ویلي کما چې حق خبره وا حق مسله وا هغه نه د منلي نو لعنت د الله دې په ظالمانو باندې دنیا کې که څومره خلق دي دا الله خلاف کی دي دا الله د رسول په خلاف کی دي نو دې څه کوي دی به د الله نه اوتښتي دی به الله عاجز کی نه دا الله نه تښتېدی نشي د دې دپاره داسې اولیاء نشتی چې دی به بچ کی او د دې لپاره قیامت کې عذاب به دوچن دغه کسانو په دنیا کې خبره نه منلي نو تاوانیان شوي دي خپل ځان په خپل په تاوان کې غورځولې گمراه شوي دي دانګي قیامت کې د دینه به هغه څه کم چې دی دنیا کې نیولیو هغه تی ورک شي نو خامخا یقینا دا د په آخرت کې به تاوانیانی ها مؤمنان خلق د مؤمنان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل خپل رب ته عاجزي کړل نو دا کسان جنتیان دي دی په پای کې همیشئ بیا د دواړو ډلو جنتیان او جهنميان یا دنیا کې مسلمان او کافر مشرک او موحد داغي مثال پیش کړي دا دواړه برابر کې دي شي نه ورپسې بیا واقعات پیش کړي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها
څوک چې اراده کوي ژوند دنیوي وزینتها او ډول ډال د دې نوفي الیهم اعمالهم پورا باور کو منګه دي ته اعمال د دې پیها په دې دنیا کې وهم فيها لا يبخسون او دی په دې دنیا کې څه کمه نه کول کېږي څومره چې د دې لپاره منګه مقرر کړل هغه به ترسي دنیا کې د کافر چې ګورې نو د هر څه سہولیات وته موجود دي مونږ چې ګورو دغه الله رب العزت د هغې دپاره مقرر کړلی یو پیرې دغسې خبره راغلی هم وه د خلکو د پوه کولو دپاره عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یا رسول الله هغې دغه شانتې لګیا په آرام کې په راحته کې دي او موږ په تکلیفونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه وهل و رانیغ شو وی فرمایل اے عمره تر اوسه پورې ته په دې خبره باندې نه پوه شوې د هغې دپاره دنیا دا دنیا کې چې څه دي دا د دې دپاره دي دا به دی واخلي دی به استعمال کړي دي به فایدې حاصله کړي آخرت دپاره دی هېڅ نشتي آخرت چې دی نو هغه د مؤمن دپاره دی مسلمان دپاره دی د دې دنیا د ساز و سامان او څومره نعمتونه څه چې دي دا ټول فانی دي دا ختمېدونکي دي نو دا به ختم شي اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار دا کسان دي چې نه به دي دپاره په آخرت کې ما سوا د اور نه وحبط ما صنعوا او برباد دي هغه برباد شوي دي هغه څه چې دي کوم کړلي په دې کې وباطل او باطل هغه څه چې دي کوم عمل کوي دی چې کوم عمل کړلی عمل چې کوم دی کوي هغه ټول هر څه باطل دي هغه ټول برباد دي افمن کان علی بینة من ربه اے هغه څوک چې هغه په واضح دلیل باندې دی د خپل رب د طرف نه ویتلوه شاهد منه او پیروي کوي د ده روان دی په ده پسې یو ګواه د هغه د طرف نه د الله د طرف نه ومن قبله کتاب موسی او مخکې د دې نه کتاب د موسی علیه السلام و امام و رحمه هغه ځان له په هغه وخت کې خپل دور کې هغه امام او پیشوا او رحمت د الله اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان راوړي په دې باندې ومن یکفر به په دې قرآن کریم باندې چې دغه خلکو ایمان راوړ د موسی علیه السلام ملګرو دغه متبعینو ایمان راوړ نو دا کسان دغه نجات یو موندو عیسی علیه السلام پیروکارو دغه امتیانو هغه ایمان راوړو ناغیم کامیاب شو او څوک چې ایمان نه راوړي ومن یکفر به څوک چې انکار کوي د دې نه د دې قرآن کریم نه انکار کوي د دې پیغمبر نه انکار کوي میراث دا به د دې مختلفو ډلو نه دا څومره ډلې دي یهودیان دي نصرانیان دي او کو نور دي او کو نور دي هر څه چې دي فالنار موعده نو جهنم زید وعده د دې ده د دې ټکانه جهنم ده فلا تکو فی مریته منه نو مکه ته پشک د دینا انه الحق یقینا دا خامخا حق د استاد رب د طرف نه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي ایمان نه راوړي اکثر خلک چې ګوري نه هغه به ایمان ای اکثریت په بل طرفي نه اکثریت پسې بنځي ګورای کا اکثریت پسې لاړې نو مخکې سورۃ انعام کې ویلو وان توته اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله او کته اکثریت پسې لاړې نو ګوره گمراه بدی کې د الله دلار نه بدی واړی ولكن اکثر الناس لا یؤمنون ومن ازلم سود غټ ظالم دا غ چانه افترا علی الله کذبا چې جوړې کو په الله باندې درو په الله باندې دروغ جوړ کړلی نو ددن غټ ظالم بلشتي نه په دې قسم کې غټ ظالم دغه دی چې د دروغ جوړې په الله باندې په یو چا باندې څوک دروغ وایي څوک بل چا باندې وایي څوک بل چا باندې وایي دروغونه خلک جوړې نو په مختلفو خلکو باندې جوړې څوک په وړو کې سړی باندې جوړږي نو څوک په غټ جوړږي نو څوک په ښه غټ باندې جوړږي مخلوقات باندې جوړي لیکن څوک چې په الله باندې درو جوړي نو ددن غټ ظالم بل نشتی ښه اولئک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش کول کېږي په خپل رب باندې سبا قیامت کې بدی پیش کېږي الله ته مخامخ کېږي ويقول الاشهاد وی با مختلف گواهان به مختلفي یو نه ده دا امت چې نو دا بم گواہی کوي دا رنګه پیغمبران بم گواہی کوي ملائک بم گواہی کوي کرامن کاتبین دی هغه بم گواہی کوي دا رنګه
دا ځمکه ده دا به هم ګواهي کوي. په دې ځمکه باندې څه شوي دي؟ وایي سورۃ زلزال کې الله رب العزت وایي یومئذ تحدث اخبارها، ځمکه به د خپل خبرونه بیانوي که نه، ما باید دا کارونه شوي دي. دارنګې د انسان خپل بدن چې دی نو دا به هم ګواهي کوي. مختلفو ځایونو کې الله رب العزت وایي، درې ځایونو کې راځي. کله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله په خوله باندې بوله مهر ولګو نو لاسونه به خبرې کوي، خپې به ګواهي کوي. نو لاس او خپې به خبرې کوي. بل ځکه وایي سرمنې به ګواهي کوي، دا اندامونه به ګواهي کوي. نو سورۃ نور کې هم راځي، رستو سورۃ حامیم کې هم راځي. نال دوی گواہی بکئی، خبرې بکئی. نو دی بوته وای لما شهیدتم علینا، تاسو موږ ما گواہی ولې ورکړه؟ ال دغه د جلودهم خبره به گمراه سرمنې به گواہی کوي، لاسونه به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، غوږونه به خبرې کوي، سترګې به خبرې کوي، هر اندام به خبرې کوي. هغه بوته وای انتقنا الله الذي انتق كل شيء، منګه خبرې کو په دې وجه باندې چې الله موږ له گویاي راکړه، چې الله گویاي راکړه نو چې کوم حق خبره ده نو هغه موږ وایو. چرته پټيږي یقول الاشهاد، مختلف قسم گواهان دي ناغي وای ها اولئک الذين كذبوا على ربهم، دا کسان دي چې دي دروغ ویلي په خپل رب باندې. الا لعنت الله علی الظالمین، خبردار د الله لعنت ته په ظالمانو باندې، ظالمانو باندې الله لعنت ته. خلک د لعنت خبرې کوي، دا مخامخ یو سړی باندې خاص یو سړی ټارګټ کول او هغه باندې لعنت ویل دا ممنوع دی شریعت کې. په پلان کې دی لعنتی، دا خبره ممنوع ده. هغه سړی چې دا هغه مرګ یقیني په کفر باندې شوی نه هغه ته ویل شي. یا دا چې مثلا ظلم دی، نو څوک چې ظالمان دي نو پاغي باندې دا لعنت ته، څوک چې دروغجن دي نو پاغي باندې دا لعنت ته. دغه سه کوم نور جرمونه دي پاغي باندې وې، نو څوک چې هغه کوي هغه جرمونو کې مبتلا دي، ناغي باندې دا لعنت ته دا ویل شي. لیکن دا نشي په پلان کې باندې دا لعنتی دینا زمونږ دین شریعت منع کړل. بعض خلک لګیاي په دې فیسبوکونو باندې په یو باندې په نیټ باندې لګیاي یو بل باندې لعنتونه وایي، پتا دی لعنت شي او په پلان کې دی لعنت شي او پلان کې دی لعنت. دا ټول د قرآن او سنت خلاف روان دي. اونو دغه ویل شي لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الکافرین، دا ویل شي. لیکن چې د چا څوک مسلمان دی هغه باندې دا نشي ویلې چې ته پتا باندې دی لعنتی، په پلان کې دی لعنتی. مخکې خلک تیر شي دي، بعضې باغی باندې خلک لعنتونه وایي، دا ممنوع دي. چې د یو سړي خاتمه په کفر باندې شوي یقیني طور باندې ثابت وي. فرعون دی هغه په کفر باندې مړ، لکه هغه باندې کې سړی وایي ویلی شي په دغه فرعون باندې د الله لعنتي. دغسې ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، دارنګې نور کافر کم تیر شي دي چې د هغې یقیني طور باندې معلومه ده چې د خاتمه په کفر شوې ده نو ویلی شي. لیکن چې د چا خاتمه په باره کې پته نشتی، مخکې نه مسلمان دی نو پته دا منګه به دا محسوس کوو، موږ به دا وایو، دا به ګڼو چې او دی به الله به ته ایمان نصیب کړی، نو هغه باندې دا لعنتونه به نه وایو. او بیا چې ژوندی دی نو هغه باندې خاص هغه ټارګټ کول. الذین یصدون عن سبیل الله، دا ظالمان هغه خلک دي چې دی منع کوي خلک د الله د لارې نه، ویبغونها عوجا، او طلب کوي په دې کې کګلیچ. وهم بالآخرة هم کافرون، او دی په آخرت کې وهم بالآخرة هم کافرون، او دی په آخرت کې انکار کوونکي، آخرت په باره کې دی انکار کې آخرت نه مني، آخرت کې چې نو دی به کافر. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، دا کسان نه دي دی عاجز کوونکي الله تعالی په ځمکه کې. وما کان لهم من دون الله من اولیاء، او نه به د خلکو د پاره د الله نه سوا څوک دوستان. یضاعف لهم العذاب، دوچن به د دې د پاره عذاب.
آخرت کې عذاب بدی لپاره دچنی ما کانوا یستطيعون السمع دی نو په دنیا کې چې طاقت لرل اورېدو وما کانوا یبصرون او نو دی چې لیدل کولای شوی نو دی حق نه اورېدو هوا حق نه لیدو دی داغه نه ځان پړډ ساتو حق نه اورېدو حق ته وګ نه خودو قرآن ته وګ نه خودو د رسول صلی الله علیه وسلم دین تا شریعت ته وګ نه خودو دای نه اورېدو نه ازدکاو او نه وما کانوا یبصرون دی لیدل کول چې په خپل لیدل کول شي په خپل او خيار خلق وي په خپل باندې پوی دی په خپل باندې ځان لار وسته نه په خپل باندې ځان لار وسته شو نه دبل اورېدو نه دبل نه په خپل باندې مخه ته لار وسته شو نه دبل منی اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان برباد خسروا انفسهم تاوان کې ورزول خپل ځانونه وزلانو ما کانوا یفترون او رک بشید دینه هغه څه چې کم دی درو جوړول دې باندې بس کو لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون خامخا یقینا دی چې دی په آخرت کې د تاوانیانو نه هم دی تاوانیان دي خامخا دي تاوانیان یقینا دغه د تاوانیان دي چې ایمان نه دی راوړی شرک کړل کفر کړل تاوانیان دي اور پسې د ایمان خبره ده او بیا دي د مثال خبر دا بیا شي ویل کیږي نه پکې ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا اور کو نه ده ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا کچری وسکو مگر انسان ته خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها منه بیا واخلو مگر غد دینا ددنا انه لا یئوس کفور یقینا ده خامخانا امید کوونکې ناشکرا ولئن ازقناه نعما بعد ضراء وسکو مگر د باندې نعمتونه رسول زرا نه رسیدلې دتا ليقولن ذهب السيئات عني نخامخ دے بوئی چې لاړ لا بدی زما د وجنا انه لفرح فخور یقینا دے خامخ خوشحالی کون کے فخر کون کے تکبر کون کے لوی کون کے الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر کړي او عمل الصالحات او عمل صالح کړي اولئک لهم مغفرۃ دا کسان دې لپاره مغفرت دی واجب کبیر او اجر لوی فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک آیات پر خودن کے بعض دها غنا چې وਹੀ کولای کی یہ تا وظائق به صدرک او ته تنگون کې په دې باندې خپل سینې لرا نه داسې مکوا خپل کم سچې تا ته وਹੀ کولای کی نو دا پرې دما او کم سچې دا خلق وای پاغه باندې خپل سینې تنگوا ما اي یقولو په خبره باندې داخله کی وای لولا انزل علیک کنز ول نازل کی په باندې خزانه او جاءه ملک یا ول ناراضی د سره ملک ملائکه نه یوتن انما انت نذیر یقینا ته دا ير اور کون کو نه والله والا کل شی وکیل اولاد پار شبانی کارساز ام یقولون افترا یا داخله کوئی دا قران کریم د ځان جوړ کړل قل فاتوا بعشر سور مثله وتوا راوړل له سورتونه په شان د دې مفتریات جوړ شوی د ځان ودو من استطاعت من دون الله اور او بلای مددگاران هغه سوچ طاقت لري تاسو سره د الله نه سوا ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی یې راو بلای سوچ تاسو طاقت لري د الله نه سوا یعنی سوک مددگاران تاسو سره مدد کولای شي نه راو بلای فإن لم يستجيبوا لكم کدی قبول تیاو نکړه تاسو دا خبره ونه منله قرآن کریم پشان ته بل صورت جوړ نکا نو فعلمو پوښه په دې خبره باندې انما انزل بعلم الله یقینا دا قرآن کریم نازل شه دی په علم د الله باندې او په دې مسله باندې چې لا اله الا الله چې نشته لاغ دی با سوا دا غنه بل فعل انتم مسلمون نه تاسو غاړي خودون کی من کان یرید الحیات الدنیا سوچ غواړي اراده کې ژوند دنیوي لرا وزینت او ډول ډال د دینو پوره کو عقیلا داغي اعمال پدې کې وهم فی لا یبخسون او د دین به کمه نه کولای کیږي اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار دا کسان دي چې نه وي د لپاره په آخرت کې ما سوا د ور نه وهابت ما سنو او برباد دي هغه څه چې دي خلکو کم څه کړلی و باطل او باطل لا څه چې دي کم کول دي څه جوړ کړلی او څه کول اټول برباد افمن کان علی بینۃ من ربه یا هغه څوک چې هغه په واضح دلیل باندې خپل رب د طرف نه ویتلو شاهد منو او تابعداري کوي د یو گواه د الله د طرف نه ومن قبله کتاب موسی او مخکې ددنه کتاب د موسی علی السلام او چې هغه پیشوا او رحمت اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان لري په دې باندې و ما یکفر به اسو چې انکار کوي د دینه من العذاب د مختلف وډل نفر نار موعدون جهنم ټکانه ددا و زید وعده دده
فلا تکو فی مریۃ منه نو مکه ته پشک کې د دینا انه الحق یقینا دا حق ده استاد رب د رب نه ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي ومن ازلم سوک دے غټ ظالم دا چانه جوړی کو په الله باندې دروغ اولایک یرزون علی ربهم دا کسان پیش کول کی ودی په خپل رب باندې وی یقول اشهد وی به مختلف گواهان ها اولای الذین کذبوا علی ربهم چې دا کسان دي چې دروغ ویلی په خپل رب باندې الا لعنت الله علی الظالمین خبردار دا لعنت په ظالمانو باندې الذين يصدون عن سبيل الله دا کسان دي چې منکې خلق د الله د لارې نه یبغونها عوجا او طلب کوي په دې کې کګلیچ وهم بالآخرة هم کافرون او دی په آخرت باندې انکار کوونکی اولئک لم یکونوا معجزین دا کسان دي چې دین ندی عاجز کوونکی الله لرا پزماږي او ما کان لهم من دون الله من اولیاء او نه به د پاره د الله نه سوا څوک دوستان څوک اولیاء یضاعف لهم العذاب چې نو دچن به د لپاره عذاب او ما کانوا یستطيعون السماع او نو دی چې طاقت لرله د اورېدو او ما کانوا یبصرون او نو دی چې لیدل کول او خیا نو دی چې دی او خيار وې اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان تاوان کې ورزول خپل ځان نو زلان ما كانوا يفترون او رک بشي دینه چې دی کم دروغ جوړول لا جرم خامخا یقینا دی چې دی هم فی الاخرته هم الاخسرون په اخرت کې به تاوانیانو نه الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.